بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين سورة القصص مکی سورت دے ونزول کی یوکم 50 نمبر پس دو سورة النمل نازل شوه دے ترتیب دا سورتونو کی 48 نمبر سورت دے پس دو سورہ نمل نزولن او ترتیبان په دواړو حالاتو کې د سورې نمل نه بعد دی ربط او تړون د دې سورت د مخکې سورت سره په غنو وجوهاتو باندې دی یو دا په مخکې سورت کې د سورې فرقان نه راواخلي تر دې سورت پورې دا مسله وا چې برکت چونکې یو الله دی اس بدی صورت کی تحزیز دے بالتبلیغ تیزی ورکی د دې په بیانولو رسولو چې دا بیان کوي رسوا باغی باندې واقعا ذکر کوي د موسی علی السلام یا د مخ کی صورت په اخر کې ویلو وقل الحمد لله سيريكم آیاته فتعرفونها وایا حمدنا د کمال دی الله لرا خامخا زرد چوبه خیتا سو تعالی د خپل قدرت دلائل او نخي تاسو باغو په جنای په دې کې واقعا ذکر کوي د موسی علی السلام چې دا د الله د قدرت او علامه او نخوا یا مخ کې د یو مالدار خزي ذکر شو بلقیس چې هغه ایمان راوړو دلته یو مالدار ذکر کوي قارون چې هغه ایمان نو راوړي یا مخکې ویلو وانتلو القرآن ما ته حکم شوه دی چې زب قرآن بیانوم که څوک هدایت ته راځي ځان له پیدا ده او کو گمراه کیږي نقصان بداغه کیږي نو دا د قرآن بیان خو آسان نه دی ګران کار دی نو دلته واقعا د موسی علیہ السلام به طور تسلی ذکر کوي چڑک لکا موسی علیہ السلام نے عبرت والا دعوت صورت تسلی دا نبی علیہ السلام تا واقعات موسی علیہ السلام او تجیو بادری ذکر کئی پا واقعات موسی علیہ السلام خلاصہ دا صورت دا صورت درے بابو نہ دے اول باب 44 آیت پورے دے پدے کے ترغیب دے اول قرآن تا بیا واقعات موسی علیہ السلام اجمالا او بیا تفصیلی واقعات موسی علیہ السلام ذکر کئی واقعات موسی علیہ السلام 15 مقامات ته منقسم ده اول بداو خی چې موسی علیہ السلام د فرعون کور ته څنګه ورسید چې وړو کې دویم بدا ذکر کئی چې د موسی علیہ السلام بیا د فرعون د کور نه مدین ته څنګه لاړ بیا به دا ذکر کی چې مدین کې ژوند څنګه و سلورم مقام کې به بیا دا ذکر کی چې مدین نه راته نو الله لاره کې پیغمبري ورکړه او پنځم مقام کې به بیا مصر ته راتلل او فرعون ته بیان هغه ذکر کی دا تر 44 آیت پورې ټول واقعات د موسی علیہ السلام امتیازات د صورت ممتاز دے په تفصیلی واقعی د موسی علیہ السلام او صورت ممتاز دے په تفصیلی واقعی د قارون او صورت ممتاز دے په حالاتو متفرعو زمنګ د نبی په حالت د موسی علیہ السلام او صورت ممتاز دے په سوالات ثلاثه د مشرکین په قیامت طاسیم میم اللہ اعلم بمراده بذالک
الله ته خپته ده بس د دې د معنا یا طوا معنا زطول د لوی طاقت خاونده سین معنا ذو السلامه سلامتیا ورکی میم معنا ذو ملک و مجدین د بادشاہی او د بزرگی مالک دے والله علم تلک آیات الكتاب المبین ترغیب قرآن تا دا آیاتونه د کتاب وضاحت کون کی دی یا اخکار دلائلو والا دی لازمی متعدد والا نتلو علیک من نبأ موسیٰ لولو من پتا د واقعی د موسی علیہ السلام نا و فرعون او د فرعون بالحق په حق سرا لقوم یؤمنون د پارا د تسلی داغی قوم چې هغه ایمان لري دا تعالی دی له بیانو چې مؤمنانو ته پدې کې تسلی ملاوي شي ان فرعون علا فی الارض یقینا فرعون چې دین لوی کړي وزمکه کې تکبر کړي وزمکه کې وجعل اهلها شیعا ګرځول او اهل د ازمکه شیعا ډلې مختلفه د مصر خلک ډلې ډلې تقسیم کړو یستضعف طائفه منهم کمزور القول به او ډله د دینا یذبح ابناءهم علی الاول به زامن داغي ويستحيي نساءهم او ژوندې به پر خودي جنکې داغي انه کان من المفسدين یقینا د فساد کوونکو نام داخله کې ډلې ډلې ولې ګرځاو خدمت د پاره سوک د یو کار د پاره مطلب آباده به پکاو سوک داسیو چې پاغي به زمینداری کولی چا باندې به کویان کنستل چا باندې به نور کارونه کول او چې چا به یو کارم نه کو نو هغه ته به تب مال په میاش کې یا کال کې دومره ټیکس راکې نو چې چا سره بر ټیکس وسنو نو یې به کار کوم نو سبا وک غریب پر کمزوري خلک یا جعل اهلها شیعا ګرځولیو اهل د مصر شیعا مختلف ډلې ډیر ظالم بادشاہ وای کدا ټول یو شي نو زمانه حکومت والی نو یې کې ډلې جوړې کړې وي ای پخپل کې په جنگ کړي او د پخپل مزه کولې سیاست کې دای کنه بادشاہانو طبيعت خلکو خیال نه وي دا ضمنی الیکشن دی او دا بلدیاتی الیکشن دی پدې کې لانجیری زبې غټمو دی به غټي مال ووټ را کوي دل ووټ ور کوي دې پدې ډله کې دینو دا بل په بل ډله کې دی بل په بل ډله کې دی کټول خلک یو شان شي نو بیا حکومت ګرانیږي بیا بیا سم چلےږي یا د حکومت نه لري کوي او چې ډلې ډلې شي نو کړه ډله کې ستا ته ډیرم خرابې خود خپل ډلې ولادت مزمت نه بیان دا خسره خان مولانا غلام الله خان سے تفسیر جواہر القرآن کے لیکلی دی انگریزوں کی بعینه یہی پالیسی تھی بلکہ ہر ظالم جابر حکمران یہی پالیسی اختیار کرنا دا انگریزانو بعینه دغه پالیسی دا بلکہ دا ہر ظالم جابر حاکم دا پالیسی دا چې خلق خپل کې په جنگ کې واغې به مزه کوي حکومتونه کوي دې دلته یو بل پس لګي یو غوي راشه په داخلي داسي وجعل اهلها شيعا غرزول او اهل داغي ډلې کمزوري کول یو ډله د دینا لول به زامن داغي ژوندې پری خو دې داغي جنکې ولې خدمت د پاره او نساءهم وی ما مخ کې بار دا ویلي دي رستو ته خزي جوړې دي یا بی عزت کولې زنانه داغي او یقینا دیو د فساد کوونکو نام ونريد غختل منگا ان من علی الذین استضعفوا دا چې منګه احسان کو پای کسانو چې د کمزوري غنلې شو پس مکه کې وګرځو منګه امامان او مشران د دین وګرځو منګه میراث لونکي ونمکن لهم فی الارض او غختل منګه چې طاقت ورکو د لرزمکه کې وخو فرعون او حامان او لخرو داغي ته منهم د دینه ما کانو یحذرون هغه چې هغه چې یریدلته چې کومه خبرې نه یاره کوله چې هغه وته خایو ښکاری کو د سنه یریدل چې موسی علی السلام پیدا نشي حکومت را نوانلی اق الله وکړه واوحینا الی ام موسی اوس دې زنه تفصیلی واقعا ده اوس پوری تمهید دا اول مقام دے ترایت نمبر 13 پورے
دې کې دا بیانوي چې موسی علیه السلام د فرعون کور ته څنګه الله ورسو. دې کې څه طریقه وه؟ واوحینا الی ام موسی، معنی ته ګوره ښه، لکه واچول منګه مور د موسی علیه السلام ته. دا معنی به نه کې چې وحی ورته وکړه، ځکه وحی خو نبي ته کېږي او ښځه پیغمبر نشي جوړېدی. نو معنی مونږ ورته الهام وکړ، لکه ورته واچول. انرضعیه، دا چې پی ورکوه د خپل بچي ته. فاذا خفت علیه، کله چې ته یریږي په ده باندې چې فرعون به رانه حلال کي او به وجني. الله الله فالقیه فی الیم، نو پرېږده دې لره سمندر کې. ولا تخافي، مه یریږه د ده د ډوبېدو نه. ولا تحزني، او مه غمجنېږه د دې په جدایۍ باندې. انا رادوه الیک وجعلوه من المرسلین، مونږ واپس کوو د لره تا ته، یو ځل به دا ستا کور ته بیا راولو او د ده پیغمبرانو نه ګرځوو. امام اسمعي صاحب وایي یو ځل وایي ما زناستمه نو یو بانډچي زنانه راله جینۍ، نو هغې په عربۍ کې کلام کو، خبرې کولې. خو زه د هغې خبرو ته حیران وم چې دومره فصاحت سره، دومره وضاحت سره، چې امام اسمعي ډېر لوی عالم دی د نحوې، وایي زه ورته حیران وم چې دا دومره فصاحت سره خبرې. وایي ما ورته وی چې قاتلک الله ما افصحک، والله دې تا هلاک کړي. دا څومره فصاحت تعالی الله درکړی دی، څومره وضاحت سره کلام کې. نو وایي هغې ما ته وکتل، وایي د دې آیت نه بعد هم ته د یو انسان د فصاحت قایلې. وایي ما وی چې کوم آیت؟ نو ما ته دا آیت وی واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه وجعلوه من المرسلین. میں جدی کے څنګه فصاحت دی. و یو آیت دی، په یو آیت کې الله پاک چې دی دو اوامر ذکر کړي دي، دوی نواهی ذکر کړي دي، یا دوی بشارتونه ذکر کړي دي. کمال دی په دو امر دي، دو نهی دي، دو زیری دي. توش مارا و اوحینا الى ام موسی، اوس ګوره ان ارضعیه، ارضعی امر دی کنه چې پی د خپل بچی لور کوا. فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، دا دویم امر دی. کله چې په ده ویریږي نو سمندر کې پرېږدوه. دو اوامر شو. ولا تخافی، یو نهی مه یریږه. ولا تحزنی، یو مه غمجنېږه، نو دا دویمه نهی ده. دو زیری دی، یو انا رادوه الیک، منګه دې تا ته واپس کوو، نو یو زیری. دویم وجعلوه من المرسلین، ګرځوي د لېږلې شو پیغمبرانو نه. دویم زیری شو. صحیح شو؟ قرآن ډېر فصیح کتاب دی. فالتقطه آل فرعون، پس چې اوچت کدل را آل فرعون دې دپاره چې شي دی دپاره دشمن و حزن او غم. عدوا و حزن، دشمن د دی د نارینو او غم او پریشانی د دی د زنانو. یقینا فرعون او حامان او لښکر د هغې کانو خاطئین، و هغې خطواکار. وقالت امرأة فرعون، ګوره دې واقعه کې تقدیم تاخیر شته. ګورې ښه، دا اوس دلته دا واقعه مخکې ده. وقالت لاختیه قصیه، دا رستو د حلان کې دا مخکې وه. دی چې سمندر کې پرېښوده نو دی خور ته ولوي چې لورې ورور مې د په اوبو کې پرېښوده، لاو مې که نو بس زړه مې دردېږي، پته نشته چې کوم ځای کې به ډوبېږي، چېرته سمندر وړي، ته ورپسې ګوره. نو دا واقعه دلته بیان کې وروسته ده، خو هلته مخکې ده. ښه، او دا د فرعون کور چې راواغست، لور چې راواغست، دا واقعه دلته مخکې ده خو وروسته ده. نور مطلب دا دی چې په حالتو کې وروسته ده. راوچت کدل را لفرعون دې دپاره چې شي د هغې دپاره دشمن او غم. یقینا فرعون او حامان او لښکر د هغې و خطاکار. ووی ښځې د فرعون کله چې راپورته که که نه، نو بیبي وویله قرة عین لی ولکه، دا یخوالی د سترګو زما او ستا دی. لا تقتلوه، مه وژنئ ده لره. خاونې ویل ورشي څوک راولي چې حلالي کي، ځکه مونږ خو ګرځو د بني اسرائیلو بچو پسې حلاله وي. نو دې ښځې ورته وی چې دا به زما او ستا د سترګو یخوالی.
بعض مفسرینو لیکلی دي وای فرعون ورته ویل چې ستا د سترګو یخواله به خو زما د سترګو نه دی او هم شو داسې هغه په ایمان راړو نو جنت ته لاړو فرعون غرق شو الله عسى ان ينفعنا قریب د چې پیدا براور سي منګه تا یا به ونسی په زوی والے یو دین پیدل وهم لا يشعرون او دین پیدل یوم نداد چې داد دغه دشمن دی چې دی ور داغه د وجه ما شومان لالي او خپل دشمن نن په کور کې ساتي دا پته وته نه یا وهم لا يشعرون دین پیدل چې د دې هلاکت بد دې ما شوم په لاس باندې الله پاک کوي یا دین پیدل چې مونږ له مور پړ کې چولې دي چوبو کې پرید چې فرعون په کور کې لوی کما دې ته دا پته نه واخه واصبح فؤاد موسی فارغا دو مطلب دی یو معنا دا د سبا کزړه د مور د موسی علی السلام فارغا یو معنا فارغ د هر شینا مگر د ذکر د موسی علی السلام نه ځکه مور خوبو کې پرې خو د خړې چې صبر کو چې سار لشون مور ټول کارونه پرې خو د یو کارم د لاس نه کېده بس کی ناستاو په سوچونو کې دا په فکرونو کې د موسی علی السلام په غم کې چې خدای خپل لاس می په وګو کې لاوک و ان کادت لتبدی به معنی ته ګوره به کې دلته اوس قریب وا چې ښکارواله کړه په دې چې موسی علی السلام هغه موضوع ته ورزولې دا خبره به ښکارا کړي وا لولا ربتنا على قلبها کچرته موږ د دې پزړه پټې نه وی لګولې خزړه مو لک لک کنو دا خبره اچا ته نکړه چې دا زما زوی د موضوع کې پرې دوی معنا واصبح فؤاد ام موسی فارغا سبال شو زړه د مور د موسی علی السلام فارغ د غم د موسی علی السلام نه ان زړه مطمئنو ځکه الله وتعالى چې زبده واپس کومه تا زبته پیغمبر جوړو ما نو دې خبرو باندې زړه مطمئنو ان کادت لتبدی به یقینا نږدې و چې دا خبره خلکو تخکارا کړي وا چې زکه نه جاړم زکه نیم خپ چې ما تعالی وای چې دې بز پیغمبر کوم دې بز واپس تعالی راولم دا خبره قریب و چې بل چاته کړي وا هم ولړه مضبوط کړي چې چاته خپل مو وای کنه ها غلیشه لولا ربتنا على قلبها کمن پټین ویلا غولې د دې پزړې باندې دې لپاره چې شید یقین کون کو نام وقالت لاخته اوس به معنا د سکه خام ویلیو دی دا نه چی ویلیو دی لاخته خور د موسی علی السلام تقصیه زور پسې ور پسې بچي تور پسې ځا خدا خوري دومره خيار او چې نږدې نتللوي چې خلک به وي چې دا جوړ دی ور پرې خېره وبو کې او دا ضرور دی کنه د دې جنې فبصرت به عن جنوبن قتل کول دی هغه تدلری زینا دا سنا غرض غونې به په یو سترګاغي تم قتل وسی بروانه وا وهم لا يشرون دی نه پویدل چې دای خور دا یا دی نه پویدل چې دا زمون دشمن دی او زمون کور ته الله راوس وحرمنا عليه المراضع من قبل بن کړیو منګه من کړیو دلته حرام معنا هغه نه د چې کوم شرعي ده چې حرام هغه خلا وړو کې دغه آرام څه پیژني وحرمنا معنا بن کړیو من پاغه پي ور کول کې زنانا من قبل مخکې د دینا یعنی منګو تړکه چولیو چې ګوره موسی د یو خزي په بم نس کې خزي به راوستي چې په ول ور کې وړو کې دی کنه هغه بر چا سینه نه راست دا خور مورسیدا فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم ندوی ایو خیم تاسو ته یو کور والا چې پالنه بکید د ماشوم تاسو د پاره او غیبه د پاره خیر خواهانی دا نه وی چې دا زما رور دی او راکې زبې مور خواله بو زمان وینا نه زبد ته یو زنانه خیم کې دی چې دا غي پیوس کی فرددناه الى امه واپس کمنګ دل رمور ته د پاره چې یخي شسترګي داغي ولا تحزن او د مور نه خپکیږي او چې پوي شي د مور چې وعده د الله حق ده چې الله ورته ویلو دیتا ته واپس کوم لیکن اکثر د خلکو نه پويږي علماء لیکلي دي فرعون وی ورشي راي ولي موسی عليه السلام مور پس چې استاد راغي وې زه د دشمن کور ته خو نظم زمون بچی لاله زبال ته زما وې ما شوم لپې ور کولې وې دلته دی راولي فرعون وې خدسه خزم شته چې زما کور ل ناراضي وې دا مړه کوي خزه وته وې مړه کول پریدا وې ورشه وته وایا چې دلته ولا پې ور کوا خو خیر ده خو کارو وې شو دلته ولا خیر ده پې ور
نو فرعون را روان شو خپل ماشوم راوړ ته وګوره که ستا پیسې نو دا غي اسکل وته وی زه خو لیوانې نه چې د پردو ماشومان لپاره وي تنخواه بدل درکو نو تنخواه هم ته غستا خپل ماشوم لپاره ورکوي که څوک دا اعتراض وکړي چې خپل ماشوم لپاره په تنخواه ورکول دا خبره نه ده نو تنخواه د خاوند نه باخلي کنه کافر نه خو اخله کنه فرعون خو دشمن او حربي کافر هغه نه خو چې څونه واخلي نو خېدي ولما بلغ شده واستوى اتيناه حكما وعلما اوس د دې ځای نه دوی مقام دی چې د خو مصر کې نو مدین لسنګ لاړ اوس دا وګوره کله چې ورسېد ځوانۍ ته واستوى برابر شو ورکړو مونږ هغه ته پویا او علم لرا پویا نبوت علم معنا پویا د دین یا پویا معنا علما معنا علم د احکامات د آخرت او حکم معنا پیغمبري دارنگی بدل ورکو منگا المحسنین خیستا عمل کون کو تا ودخل المدینة على حین غفلت من اهلها راغ دن شد خارتا د مصر خارتا پو وقت غفلت دا حل داغی کے غرمی ٹیم دے خلق ود دی بازار بالکل دکانون بند دی یا د اختر ورځ د نو خلق چې د نو خپل تماشو کې دي بازار بند او د راغه فوجد فيها رجلين يقتتلان وی مندل پدې کې دو سړي چې په خپل مینس کې جنگ کو هاذا من شيعته وهذا من عدوه دا یو د ډلې د موسی عليه السلام نو دا بل د ډلې د دشمن د نو یو اسرائیلی دی نو بل قبطی دی فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه نو امداد غوښته د دنا غسړي چې د ډلې نو په مقابله داغه کس کې چې د دشمن نو اصل کې د فرعون مینس کې لږ خفغان راغلی و کنه نو فرعون نه دی لږ بچو بار تختیدل مطلب ګرځیده په فرعون خواله نه نو چې دی راغی دا اسرائیلی وته وی رجی دا وګوره دا سړی ما سره زیاتې کوي وای می او ټکای می نو موسی علی السلام تخلاصو خو هغه نه پرې خدا زورور فوکزه موسی نو سکور کاغله موسی علیہ السلام فقضوا علیه نو ختم کدا غجوان او ته پرېدا واغوي نه پرېدا مې پرېدا نه پرېدا مې خو چې یو سوکي ورکنو بس شیخ شاه پرېوا ها دا یو لکه ساوا موسی علیہ السلام ډیر خپش چې الکه دا خو کاروان شو ما خو چې دی بل خوښ شي دی به پرېدا خو مړ شو قال هذا من عمل الشیطان نو هغه دا دلته ګوره دا په یو سوک باندې دا سړی مړ کېدل دا د شیطان عمل دی ما مخکې تا ته بار بار ویلي چې یو کار ظاهر کې مناسب نه نسبت به چاته کوي ماشاءالله شیطان ته هذا من عمل الشیطان دا د عمل د شیطان نه دی یقینا دا د دشمن گمراه کوونکی ښکارا قال وی رب زما رب انی ظلمت نفسی معنی ته ګوره ما کمې کړه دې د خپل ځان په باره کې مسله خو پاتې دا اوس خو دشمنی راته جوړه شو کدی برنه بدل غواړي ځان سره می ظلم وکړ ځان باره کې می کمې وکړ باز سړی به د مرګي هوته به نه وجني ها د کافر وجل څه ګنا نه وسم کار وکړ خو وجل دغه وخت نقصانیو چې بس شر جوړيږي جنگ جوړيږي دشمنی جوړيږي دا خبره ده هغه یې رب زما ما ظلم کړه دې په خپل ځان نه خپل باره کې می کمې کړه دې زکه چې اوس بدای ما وجنی الله ما باندې پرده واچونو الله وت بخنه وکړي نه پرده په واچلا دا الله ری بخنه کوونکې مهربان هغه یې رب زما په سبب داغي چې تا انعام کړه دې په ما نو چری بنشم ز ظهیر للمجرمین امدادی د مجرمانو د پاره یو معنا دادا دا بنی اسرائیلی چې دین من وجه مجرمو نو ما الله د امداد کو نو بیا د پاره بز د مجرمانو امداد نکوما او دیمه معنا دادا چې اوس دی وخت کې ما د مظلوم امداد کو نو دا ظالم می مړ ک الله نو اندم زما وعده د چې زب د مجرمانو امداد نکوم زب د مظلومانو امداد کوم دیره دا خبره معلومه شو چې د مجرم سړي سره به هیڅ قسم امداد نه کوي ښا پوه شو کنه اوس خو د ظالمانو مرګري ډیر دی او د کمزورو خلکو مرګري لګ دی ظالم سره به هیڅ قسم راسته نه کوي او که نه تم ګناګاری فاصبح بالمدینه خائفا يترقب کله چې دا سې کیسو شي سړی سره غمی کنه نو سبای ک پخار کې په مدینه کې هریدون کې او يترقب چې انتظار کو یا حالات معلومول ناسپاغه سړی چې امدادي غوښته او داغه نه پرونه ورځ کې بالامس پرون یستصرخه بیاي چې غواله غتا بل سړی راګیر کړي
یستاخو یره خو زنو یستصرخ وای یو سړي بل ته ویل و یره وای غوسه مې ډېره زیاته ده او زور را پکې نشته که نه وای دا ستا د والو نصیب راغلی دی که نه نو څوک به دې ووایي نه چې غوسه دې ډېره ده او زور د پکې نه نو ده کې م غوسه ډېره وه او بیا نور خیر خیریت خو چې چا زه به لاس واچل نو بیا به لاندې پروت نو بیا بل سړي سره په جنګ دی هلته بیا موسی علیہ السلام ته چغې وی قال له موسی انک لغوی مبین وی هغه ته موسی علیہ السلام یقینا ته سرکش ښکارا فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما هر کله چې اراده وکړه چې بیا راونیسي هغه سړی دا پرې څوک نه ورکوي ښه رانیسي خالي ته پته ده چې دی اوس خوله وازاده کړي چې راونیسي هغه سړی چې هغه دشمن د دې دواړو قال یا موسی دلته دوه احتمالات دي دی بل ته خو له غوسه شو که نه چې ته خو ډېر سرکش یې مړه خو هر وخت کې د جنګ جوړ کړی او چې دا خبرې کولې ور روان شو نو د سره غم شو چې بیا جوړ دا پیره په ما راځي نو هغه اوس هغه خپل ملګري ګور علوي داسې ملګري سره به څه کوې چې ته وله په سر غیرت وکړې او هغه بیا ستا هغه ټول خلکو ته ووایي دشمني تاله جوړه کړي او هغه بیا بېغمه کېني قال یا موسی نو هغه موسی علیہ السلام تريد ایت غواړي ان تقتلنی چې ما وجنی کما قتلت نفسا بالامس لك پرون چې دغه سړی وجلو نو دی بني کیپتی چې واوردل واه پرون چې سړی مړ دی خو د وجلې دا خو موږ ته پته نه ونه دی پرې خو د منډې کړې فرعون ته وراشه سړی مې معلوم کاوه خو موسی علیہ السلام وجلې نو حال چاوي هغه به خوند مرګري وي خپل مرګري وي داسې ملګري زه به نه ودرېږي ګورې سوچ کوه پښتانه وایي چې ونې لاندې کښېنې نو بره ورته له ګوره چې څنګه ونه دویم دا دی چې هغه قبطي خبره خو لږه لږه خوځېدلې وه که نه قبطي ورته وایي چې پرون هم دې سړی وژلی نن ما وژنې موسی علیه السلام پوه شوه لکه خبره خوره شوې ده خبره خوره شوه وی ما تو ان تريد الا ان تكون جبارا تنغواړي مگر دا چې شی زور اور پزمکه کی او نه غواړي دا چې ته شی د اصلاح کوونکو نه وجاء رجل من اقصى المدينه راغی یو سړی د لرې طرف د ښار نه یسعا چې را منډې والی الله اکبر موسی علیہ السلام بازار کې دی یو ګوټ کې بس څوک غریب پریشان دی دلته فرعونیان راغون شو چې یاره د دې سړي څه علاج کوو ښه وجنی بدل تیخ دی مشوره وکړه الله داسې غیرتی دی چې په هغې کې یو زړی الله پیدا کړ او په منډه منډه راغی موسی علیه السلام ته وایي تا پسې رالمه خپې وباسه خیر د نشته ځکه چې ټول درته یو شوي دي او ستا خلاف یې مشوره کړې ده زه ومه ما واورېدل هر څه نو موسی علیه السلام پوه شو وایي بس اوس ته دلته نه تلل دي نو هغه یادوي ګوره الله په مخالفینو کې کس پیدا کړ دا د الله غیبي امدادي ښه وجاء رجل راغی یو سړی د لرې طرف د ښار نه چې را منډې والي غریب په منډو منډو ځان مړ کړه ای موسی علیه السلام ان الملأ یأتمرون بک مشران جرګه کوي ستا خلاف یعنی یو بل ته ستا د وجلو چې دی مشورې ورکوي لیقتلوک چې تا ووژني نو فخرج وځه د دې ښار نه انی لک من الناصحین یقینا زه تا دپاره د خیرخواهانو نه یم فخرج منها خائفا ووته دی د مصر نه یریدونکی یترقب چې حالات معلومول یا انتظار یې کو قال رب نووی زما ربا نجنی من القوم الظالمین خلاص کما د قوم ظالمانو نه نو مصر ته په دې وجه د مصر نه مدین ته په دې وجه روان شو اوس د دې ځای نه درې مقام دی دا ذکر کوي چې مدین ته څنګه لاړ اول ته ژوند څنګه تېر کړی دی آیت 28 پورې ولما توجه تلقاء مدین هر کله چې روان شو په طرف د مدین باندې مخې که په طرف د مدین وی قریب دی رب زما چې وبخې ماته لاره برابره دا دعا و د موسی علیه السلام چې لار ورته نه وه معلومه عسى ربي ان يهديني سواء السبيل تم دا دعا وایه چې لار دنه خطا وي بعض خلک وایي چې مسافر نه لار خطا شي وایي دی یا عباد الله اعینوني ای د الله بندګانو زما امداد وکئ نو بس وایي دا غیبی با الله تعالی څوک پیدا کړي او دته به لار سمه کړي اول خدا روایت دی ضعیف دی او کشیم نه دی نه مراد د الله بندګان ملائک دی مړي نه دی مراد چې مړی به راځي او دته به لار اخلي
ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون کله چې ورسید هغه کوی د مدین ته وبو د مدین ته وجد عليه ان عنده وی مندل داغه سره یو ډله د خلکو نه چې ساروی وبکول او وی مندې اخوا داغه نه دو زنانه تزودان چې خپل ساروی واپس کول قال ما خطبكما وی وته دې چې سده حال ستاسو سده کار ستاسو چې تاسو ګډي نو بکوي قالتان هغه دوړ ورته وی لا نسقي حتى يصدر الرعاء من خپل ګډي بيزي نو بکو ته دې چې واپس لاړ ششپون کی و ابونا شیخ کبیر او زمون پلار بابا دې بوډا دې ډیر زیات من جنہ کيو دا پردي سړی دي نو من خپل ګډي نشو بکواله چې دې لاړ شنو بیا به منګو بکو نو دا سوال راته چې ولی ناری نه نو راضي ورونه اورورم شته نه او پلارم ډیر بوډا دې هغه ګرځي دې نشي ډېر په خوښ شوی پیغمبران ټول عمر د کمزور خلکو امداد کوي فسقا لهما ثم تولى الى الظل غړي او بکړي دا غدواړو جنا کو د پاره وراشه زید لو بکوما علماء لیکلي دي دی کوي باندې د پاسه یو سر بپروتو هغه با غټه وکنه پلس کسب هغه اوچته ولا د کویانو د شپونکانو دا غټه کې خو د بیا منځونو څوک بګني د چې کې خو د موسی عليه السلام په واځو اوچته او یاد دا بوکا دومره درنه و چې په لاس کسب راایستا هغه په یوازې باندې راويستا او سو کوئی په سلويخ کسب ایستا او د په یوازې راويستا خان فسقا لهما نو ګډي وبکړي دا غدوالو جن کو د پاره بیا واپس شو سوریتا وی رب زما یقینا زاغه ته چې تیر علیګه مات من خیرین س خیر فقیر زورت یا الله محتاج ما ضرورت من ما الله کا خوراک راکې نو زو ته محتاج ما مدارک لیکلی دی ورزي او آتش پیچ دے بالکل هغه خوراک سکاک نو کړي خوراک نو کړي د ډېر لګي د وجنا دا خېټه د ملا سره یوځای شوی و عمر بالخمه دا ختمه ویني بالکل نخ کارا کې دا خېټه خو مخلوق نه غواړي نه و راځي خوراک نه کړي بیا مغه ته نوې ګډ د لوګو کوم څه خبره کوي کنه بس وای سید الله نه غواړم تاسو خپل ګډي بوزي کوته الله نه غواړي خو الله غزا دې چې تنظیم کوي او داسې کوي الله پاک نه یو ټیم خوراک غواړي مهربان بادشاہ ورله د لسو کالو د خوراک تنظیم کړي دي او الله پاک نه صرف خوراک غواړي مهربان بادشاہ ورله د پخولو د پاره خزم ورکړل چې خزم دل درکم چې دل پخې کنه فجاءته احداهما نرالا غت يود د دوالو نه تمشي على استحياء تلل کول په حیا باندې د حیانا کې خزم مزل معلومیږي قالت ان ابي يدعوك نو ته زما پلار تا ته आवाज گئی هر پاره چې بدل در کی تا ته چې بدل کې در کی تا ته مزدوری داغي چې تا مونږ لګډي بيزيو پکړی دي دا چکور تلاړ نو بابا وته تاسو غن ډېر زر را لای ویلته یو ملما وغیرہ لګډي پکړی وي څه شو یا ور لاندې کې ناس ور شیره ولې دی ور پس لاړه فلما جاءه نکل چراغ موسی علیہ السلام د خوا توقص علیه القصص بیان کړه غته قصه هغه ته مې یریګ اخلاص وي د قوم ظالمانو نه دا بابا سو کوئی دا شعیب علیہ السلام او سو کوئی دا شعیب علیہ السلام نو هغه مړو بیا دغه وخت کې دا دغه په امت کې یو نیک سړیو هر څوک چې قالت احداهما نوی یوی داغی دوارو نیا ابته اے بابا اے پلارا استاجر ہو دے پا مزدوری انیسا یقینا غوارا آغا سوک چی تی پا مزدوری نسی قوی و امانت دار دے نو آغا دا دے خام خامنگ لے مزدور پا کار دے جنکی خطولو مردا کار نشی گولے نو بابا دا سڑے پا مزدوری انیسا ملما دے چتا بلچا سرکار کے نو زمنگڑے بساتی او دے در قوی دے زکلی دلیو چی وازی بوکار ایستا او امین امانت دارم دے امانت داری پتا و تاغی وقت کے ولگی دا وی دا جنی تی مخ کی روانا وا چی ما پس رازا وی موسیٰ علیہ السلام تو وی چی ما نا مخ کی مزا ستا پخپوز ما نظر لگی ما نا رستو رازا او چی کم زی کلار ما تا خودری نوالتا اشارہ کا وزا بتاوی گا وی دا خو دیر نیک سڑے دے دیر امانت دار دے قال نو اغوتوی انی اريد زغوارم ان انکی حقا چنی کابانی در کم تا تا احدب نتی حاتینی یو دنونو زما دے دوارو نچی دادی و دے چی مزدوری با که ما سر اتکالا
دا یو لور در کومه خو شرط بدای چې اته کاله به ما سم مزدوری کې دا نه چې دا به د مهري او دا د مهر کې به مزدوری کې یعنی اته کاله به مزدوری کې دا لور بدل در کوم او دا مزدوری بدل بیل در کومه صحیح ده او که پورا کړی تا لس کاله نو دا بستا احسانی پما وما اریدو زه نه غواړم چې ډېر کړه تیر کم در کم تا ته زر دې چې ما به عمومي که خوښه شي د الله د نیکانو نه وی موسی علیہ السلام ذالک بینی و بینک دا فیصله د زما او ستا مینس کې کمی او د دواړو نیټو نه چې ما پوره کړه نه به زیاتې پما او الله پاغي چې منګي وایو ذمہوار دی فلما قضا موسی الاجل اوس تر 35 پورې څلورم مقام شروع کړي پدې کې الله ول پیغمبري ورکړه واپس دی پیغمبري لاره کې ملاو شو خزه پرې خود او فرعون ته بیان لاله فلما قضا موسی الاجل نو کله چې پورا کړ موسی علی السلام هغه نیټه لس کاله پورا کړ لس کاله او دا دوی ملور کشری چې ودای په نکاح ول ورکړه وسار به اهله روانه ک خپل بیبی لاره خپل اهل لاره بچي او خزه روانه کړه مصر ته روان شو په دې ځای قرطبی لیکلی دی په دې آیت کې دلیل په دې خبره چې خاون چرته خپل بیبي ځان سره بوزي نو هغه به وسره زی بعض اسخران خواخیان په خلکو پابندي ولګوي کې دلته به مطلب واده وکنه وي دلته به خپل ځله به نه بوزي کراچي کې وي دا به کراچي کې دلته وسیږي دلته وي دا به کراچي له نه بوزي او دا به بار ملک نه بوزي دا خبره غلطي دي خاون چې چرته خزه به مسرات دي د خپل بیبي را روانه کړ شیخ مدین ورته نه وای چې دا به مدین کیو دا به مصر لنسی وای زبو زستا خزر چرچته بوزي روانه کړ خپل بیبي انس من جانب التور نارا لاره کې بیبي بیمار ده د اولاد بیماری هم دا بارانم وریږي او پکې غلې ما واورم را وریږي شپوم د تیار ده یخنی ده د اورم ضرورت ده لارم ته خطاوه نو ویلی د طرف د کوی تور نور لره نو خپل بیبي ته ایثار شي ان انست نارا مالی دل د اور لره لعلی کې دیشی اتیکم منها بخبرن چراتلو کم تاسو ته د اغینه په خبر سره او جزوه من النار یا په سروټ کده اور نه دې لپاره چې تاسو تاو د شي هر کله چراغ غیته आवाज تو شو د طرف د کندې خي طرف نه فل بوقت المبارکه پاغیز مکه مبارکه کې من الشجره دونه د طرف نه دا معنی نه چې د ونه نه لکه بعضی حلولیه چې دا عقیده لري دا خود کو پر عقیده ده ونه د طرف نه چې موسی علی السلام یقینا زما الله چې رب د مخلوقات ته وان القیاسواکا پیغمبري ولا ورکړه او غرزو خپل امسانه وسوله معجزې ورکې ترلنکې او غرزو امساستانو کله چې ولید چې زر زر خوازیده گویا چې نره مار دے واوڑی دا شاکا ان کے اور رستے نکتل اللہ و تاواز ورکے اے موسیٰ علیہ السلام رامخ کا او میرے گا انکا من الامنین یقینا تید امن والاونا دنکا لاس پخپل گریوان کے تخرج بیضواء دویمہ موجزہ راو بزی تکسپین بغیر برگی مرزنا وزم ملیکا جناحک من الرحب دو مطلب ریت مولانا سب توجہ کوا یومانا دادا وزم ملیکا جناحک جوخ کا دزان سر اخپل وزر من الرحب دیری دا وجنا یعنی یومانا دادا لاس پا دی ترخ کے ورکی کنا اچھے بیر او باسی نو تک سپین بی نو چی کلا و تا گوری چی سپین پلپوی او دا سپین والی نا پتا یر رازی نو بی واپس دی گریوان کے دن نکا نو چی راوی باسی بیا بسی شوی خپل حالت تا براشی دا یو مانا دا او دوی مانا دا ما تا گورا یو زیکا دا زان سر لاسون دا یرینا روب در بانی راشی یر در بانی راشی اے دیتا گورا نو دا دوار لاسون دا سی کزان سر جوخ کان نستا دا زراو دا سنین بیر ختم شی سیدہ قرطبی لیکلی دی یو ابن عباس رضی اللہ عنہماوی چی دا دا رستو خلقو دا پارا هم چی دینو مجرب طریقہ دا پیدا من دا روب در بانی رازی دا چامخ کی خبر کے تلاوت کے لاسون دا سی کا روب بدن ختم شی دا زرال سرا تکور ہونی شی کرن خام چیر رازی دا سی کوئی دا دو دلائل دی فزانکا دا دوارا برحانانی دو دلائل دی من رب کستا در رب دا طرفنا فرعونو دا غغٹانو تا یقینن دیو قوما فاسقین قوم فاسقان اغوی رب زما یقینن ما وجل دی دا اغین یو نفس
سړی مې تی مړ کړو نو زه یریږم چې ما به مړ کې تفصیل مخکې شوی دی ښه او زما ورور هارون علیه السلام ډېر فصیح دی زمانه په ژبه کې ولېږه هغه لره زما سره امدادي چې زما تصدیق کوي زه یریږم چې دی به ماته نسبت د دروغو کې نو وی ورته الله زر دی چې مضبوطي به کومټې ستا پر ورور باندې ابه د سره پیغمبر کو کنه او به ګرځو تاسو دپاره سلطانن غلبا یا روب نبرسیگی دی تاسو تا بی آیاتنا من اذهبا بی آیاتنا لار شی دوار زمان پا دلائلو بانده پایتونو بانده انتما تاسو او آغا سوک چستاسو تابیدار دی زور ور بی فلما جاءهم موسیٰ پینزم مقام تر 3 وختم آیات پوری دی کی واپس مصر تطلل او فرعون تا بیان کول او فرعون سره مقابله او د فرعون هلاکت هر کله چراغ دی ته موسی علیہ السلام پیاتونو زمون واضح سره وې دی ما هاذا الا سحر مفتر معجزو ته سحر وی نه دی دا مگر جادو دی چې د ځانه جوړ شوی دی او نه دی ورېدلی منګه د لره پاغي دین د پلارانو زمون په خوانو کې ویلو موسی علیہ السلام رب زما خپوینګي پاغه چا چې راتلې کړي دی په هدایت باندې طرف د الله نه او هغه څوک چې شی به داغه د پاره غوړ انجام د کور د آخرت شاندار نشي کامیابی دی ظالمان وی فرعون اے غټانو د قوم زما نه دی معلوم ماتا تاسو د پاره څوک الہ زمانه بغیر زی الہ ماته بل الہ نه دی معلوم او دا موسی علیہ السلام وی زما الله دی نو فاوقد لی یا حامان علی الطین توجه کوا بلک زما د پاره حامان په خټه باندې اور لرا نو د خټه نه را لخت جوړه کا پخې خختي اول فرعون شروع کړی پخې خخت را ل جوړه کا چې بنگله ته جوړه کما فجعل لی صرحا جوړه کما د پاره بنگلا د پاره چې ورخاره شمه الہ د موسی علیہ السلام ته دا فرعون دومره پراډي سړیو کنه چې په دې طریقې خلک دوه کول دونه قمقل نو هغه ته هغه ویل چې موسی علیہ السلام الہ په اسمان کې دی کنه نو قارون توید حامان د حامان د فرعون وزیر مال د خختونه د خټه نه خخت جوړه کور باندې بلګه بیا دا خختونه دومره اوچته بنگله جوړه کا چې اسمان ته رسیږي نو زب په دې پوړو خېجمنو اسمان ته ورسه نو اسه تو وای چې اسمانه پوری بنگله جوړول د انسان وس کېشتا هغه زمانہ کې بیا دی وخت نه نو خلک په دې دوه کول چې غد مکوي فرعون حکم کړی دی نو د خټونه به خخت جوړي بیا به داغې نه بنگله جوړي بیا به خيجي بیا به پته لګي نو په دې طریقه به خلک منی شي ایمان نه خان دا واځ خلک به ګلادا وي بنگله شروع کړي و پارام کې نه کبیر کې امام رازی لیکي وای دای اسه خبره کړي و خو جوړه کړي نه دا خان مولانا حسین علی رحمت الله علیه وای دای اسه خلق له دوکا ور کول دا بنگله نه جوړه کړي ذکر واستو الله وی و ما کید فرعون الا فی تباب نه ده چل د فرعون مگر په تباہی کې نو جوړه کما د پاتا بنگلا د پاره چې ورخاره شم الہ د موسی علی السلام ته او یقینا زخه مخه ګمان کوم په د باندې د دروغ جنن واستكبر هو وجنوده فی الارض ځان غټو غنا د لخر بزمکه کې په ناجایز طریقې باندې وظنوا انهم الینا لا یرجعون او دای ګمانو کې چې دای به مونږ ته نشي واپس کېدین وریو مونږ غل راو دا لخر لرا وګرځول مونږ غل را په سمندر کې وګور سرنګ شوان جام د ظالمانو وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ګرځولیو مونږه غیلره مشران نو په کار خدا وی چې الله ته خلق بلل نو هغه داسې مشرانو چې ورته خلق را بلل کفر ته کنه د کفر سزا ور دي او پر ورځ د قیامت به د هغه امداد نکړي شي ور پسې کړل مونږه په دې دنیا کې لعنت او پر ورځ د قیامت به هم من المقبوحین د بد شکلونه دنیا کې پلانت اخر کې بد شکل دنیا او اخر کې په عذاب ولقد آتینا موسی الكتاب اوس د هلاکت د فرعون نه بعد انعام ذکر کوي په موسی علی السلام مخکې یو نعمت چې فرعون تبا شو اوس بل نعمت دی چې الله ول کتاب ورکا او دا غي نخي او صفاتونه په تحقیق سره ورکړو موسی علی السلام ته کتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى پس دا غینه چې هلاک کړي منګه هغه ډلې په خواني امتونه پیړې په خواني یعنی پیړو والا دا ټکه یاد ساته دا د طبيعت په کار راځي او ځکه دیزه کې ابن کثیر لیکلی دی چې دا آیت دلیل دی په دې چې د تورات د نزول نه بعد عام عذاب الله بیان دی راوسته په عام خلق صرف هغه یو قوم باندې راغلی چې دا غینه خنزیران او شادوغان جوړ شو داوود علیه السلام زمانہ کې
نور عام عذابونه الله ندی را لګلی ځکه خو من بعد ما اهلکنا القرون الاولى وای پس دا غینه چې په خوانی امتونه او ډلې من هلاکه کړي وي بصائر د پاره د پویولو د خلکو هدایت او رحمت دې د پاره چې دې پندو نصیحت والی و ما كنت بجانب الغربی اوس دویم باب دې تشبیتم آیات پورې په دې کې صداقت دې د نبی صلی الله علیه وسلم او زورنا ورکی منکرین ہوتا ترغیب دے قرآن تا دلیل نقلی ذکر کے دا مخکنو کتابونو نا خواہ دا مخکنو کتابونو نا او پا دی مینس کی نفی دی علم غیب کی دا نبی علیہ السلام نا بیا تخویب کی دنیاوی اول صداقت دا نبی وما کنت بجانب الغربی نوی پتاغی طرف دا مغرب باندی دا موسیٰ علیہ السلام نا کلچ منگو اوالکو موسیٰ علیہ السلام تا الامر پیغمبری او نوی تمین الشاہدین دا حاضرونا چتا دا واقعا قتل وا ولكن انشانا قرونا لیکن من پیدا کړي وی ډېر پیړی فتطاول عليهم العمر نو پسوک د شوی پاغي باندې زمانه ډیر زمانه بیا نبی نو راغله د موسی عیسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام مینس کې شپږ سوا یا 500 او بیا کال فاصله وا دومره زمانہ بل نبی نو راغلی نو تم راولې غلی فارسلناک تم راولې غلی وما كنت ساويا في اهل مدين نوی ته اوسیدون کې یا ولال مدین والو کې قوم شعیب کې چې لسته دی په دې مکه والو باندې آیاتونه زمنګا یعنی هغه واقعات د قوم شعیب د دې ته بیان کړي و لیکن یومنګ مرسلین لیکن کی پیغمبرانو لانو تم پیغمبر راولې غلی او نوی ته په طرف د کوی تور باندې کله چې منګا आवाज کو موسی علیہ السلام ته د تورات د ورکولو د پاره ولکن رحمتا من ربک ولكن ارسلناك رحمتا من ربك لیکن لګلې دې موږ تعالی رحمت ستاسو د رب د طرفنا لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك دې لپاره چې ته ويرې هغه قوم چې نه راغلي غي ته هیڅ ګرون کې ستانه پخوا دې لپاره چې دې تذکرون پندو نصیحت والی ولولا ان تصيبهم مصیبه حکمت ارسال الرسول پیغمبران الله ولی را لیږي د خلکو د بانی ختمولو د پاره کنه دا خبره چې ورسیږي د عذاب او مصیبت په سبب دغه ګناونو چې مخکې کړی دی لاسونو فسوای بده ای زمونږ رب ولی نه را لیږي تا مونږ ته پیغمبر چې مونږ تابعداري کړې و د آیاتونو ستاو شوی مونږ د مؤمنانو نه که مخکې بل عذاب ورکم نو بیا په قیامت کې وي چې موږ ته خو دونه څوک را لېږلی وي الله نو بیا به زمونږ ایمان کتلی وي نو الله وي پیغمبر مې راولېږه چې د ایمان پته ولېږي چې بیا یې بانه نه وي ولو فلما جاءهم اركل چراغ د مکه ولو ته حق طرف زمنګ دربنا قالوا دی وی لولا اوتیا ولی نشي ورکه د نبی ته پشان داغه چې ورکړې شوی د موسی علی السلام ته په یو ځل کتاب ولې نه ورکول کیږي الله رد کوي آیا د کفر نو کړي پاره چې ورکړې شو موسی علی السلام ته په خوا چې هغه په یو ځل ورکړې شنو هغه دیو باندې ساغې نه هم د انکار کړي دي قالوا سحران تظاهرا ویلیو دی سحرانی که سحرانی شنو مانا دا دواړه دروغ دی د دروغ کتابونه دی د یو بل امداد کړي دي کم تورات او قران یا انجیل او قران دي ته د سحر کتابونه ویل یا انجیل او تورات یا سحرانه په معنا د ساحرانه دی ویلو چې دا موسی علی السلام او دا پیغمبر علی السلام دواړه جادوګران دي دیو بل امداد کړه دې او هغه ویلو موږ په هر یو باندې کوپر کون کیو قل فاتو بکتاب من عند الله جواب وای راوړیو کتاب د الله د طرف نه چې هغه ډېر د هدایت والای د دواړو نه چې زه تابع شم داغه کتا سورشتنی بیان د عجز داغه کدی قبول والے او نه کتا د پارنو کوی شي یقینا د تابعداري کوي د خواهشات خپلو او څوک ډېر زیات لوی گمراه داغه چانه چې تابع شو د خپل خواهش بغیر د هدایت د الله نه او یقینا الله توفیق د هدایت نور کوي قوم ظالمانو ته ولقد وصلنا لهم القول دو مطلب دی ترغیب دی قرآن تا پا تحقیق سر پر لپس را لگلی لمنگا دی توحی د موسی علیہ السلام نه تر عیسی علیہ السلام پورې پیغمبران پر لپس راتل او آسمانی وحی براتلا یا وصلنا لهم القول منګه پر لپس را لګلی دی تمزامین د قران عظیم کله تخویب کله بشارت کله واقعا کله چې دینو امر کله نهی د دې لپاره چې د تذکرون پنوالی خدای پنوانه غستا
الذين آتيناهم الكتاب اوس دلیل نقلی د اهلی کتابونه چې دې کې خلک هم شته او د هغې لس صفتونه هغه کسان چې ورکړی موږ ته کتاب لره تورات من قبله مخکې د قرآن نه هم به یؤمنون دی په دې قرآن باندې ایمان لري یا په د نبی باندې ایمان لري وَإِذَا يُتْلَى کله چې لوستې شي علیهم په دی باندې وایي دی موږ ایمان راوړی دی یقینا دا حق دی طرفه د رب زموږ نه یقینا یو موږ من قبله مسلمین مخکې د نزول د قرآن نه مسلمین منونکي او غاړه کې ښودونکي دغه کسان ورکولی به شي دی ته اجر د دی دوه ځله یو ځل په خپل کتاب د ایمان او په دویم ځل د قرآن باندې د ایمان او چې په قرآن ایمان را نوړي یو متبیانه ملاویږي په سبب د هغې چې دی صبر کړی ویدرؤون بالحسنة السیئه د پکۍ په بیان د توحید سره شرک لره او بعضې د هغې مال نه چې موږ ورکړی دی ته خرج کوي د الله په لاره کې واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه کله چې واوري دی بې پیدې خبره مخړی د هغې نه وایي دی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم موږ دپاره بدلې د عملونو زموږ دی او تاسو دپاره بدلې د اعمالو ستاسو دي سلام دی په تاسو لا نبتغي الجاهلین نه غواړو موږ ملګرتیا د جاهلانو انک لا تهدي من احببتا تسلی نبی علیہ السلام ته کله چې ابو طالب مړ کېده نو د الله نبي ورته دعوت ورکړو که نه هغه کلمه ونه وي تفصیل ما مخکې کړی دی نو چې کلمې ونه وي د الله نبي خپو الله دا آیت را لیږي یا دا جواب د سوال دی چې کافرانو وي دا څنګه نبي دی چې خپل تری نه مني او دا وي زه پیغمبر یم نو الله وی انک لا تهدی من احببتا ته هدایت نشي کولای هغه چاته چې ستا سره مینا ده ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله هدایت کوي چاله چې وغواړي وهو اعلم بالمهتدين دا خپو ده په هدایت مندون کو باندې وقالو دی ویلو ان نتبع الهدى معك دا جواب د بل سوال یره جی دا مسله ستا حق ده سید خو منګه زکه نشو منلې کوی منو دا خلق بم د مکی نه وشړي جواب وای دې کچر تمنګ تابعداري وکړه د هدایت تا سره نو بشړلې شو د زمکه زمنګانا اولم نو مکل لهم حرما امنا اي موږ نه دی ورکړې دی ته حرم زید امن نو چې جاهلیت کې د امن دی نو د ایمان نه پس خو به خود د امن زی یجبا الیه ثمرات کل شیء راوړې شي هغه ته میوي د هر یو شی چې کوم ضروری دي رزق من لدنا دا رزق دې زمنګ د طرف نه لیکن اکثر د خلکونه نه پويږي تخویب سمرا الله کړي دې موږ د کلو والاونه چې هغه د حد نه تیر شي په خپل ژوند کې پس دغه کورونه دا غیري چې اوسېدل په کې نه شي پس داغه نه مگر لګ او یو موږ اخیری میراث رون کی وما کان ربک مهلک القرى دا جواب د سوال یره د مکی والا چې دومره نافرمانی کوي نو دی باندې عذاب ناراضي نو جواب نه دی راستا هلاکون کې د کلو والا تر دې چې ولېږي په امها رسولا په میز دای کې رسول الله ول نبی را لېږي نو الله بیا عذاب ورکي چې لولي په دی باندې زمنګ آیاتونه او نه منګه هلاکون کې د کلو والا چې اهل دا الا واهلها ظالمون مگر الا چې اهل دا غي ظالمان وما اوتیتم من شيء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها اوس دریم باب دے تر آخرہ بدی کی تزہید فی الدنیا ترغیب الالآخرہ تخویب اخروی دے پا براعت دالے ہو دلائل عقلیه ذکر کئی پنز پا توحید بیا تخویب دنیاوی پا مثال دا قارون او بیا بعض حالات تفریقی دا موسیٰ علیہ السلام پا حال دا پا واقعات نبی علیہ السلام پا آخر کے مسئلہ توحید وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها په دنیا منازه گئی هغه چې درکړې شوی دی تاسو ته د سشینانو سکه د ژوند دنیا دا خایس د دی او هغه چې د الله سره دی نو هغه دی غوړه او همیشه ای دومره د عقل نه کار نه لای افمن وعدناه وعدا حسنا تقابل صفاتو ایا هغه څوک چې وعده کړي د موږ دا سره وعده خېستا د جنت د نعمتونو د مخامخ کېدون کې داغه سره کې دیشي پشان داغه چا چې سکور کړي منګه هغه تسکه د ژوند دنیا بیا به پرز د قیامت د حاضر کړي شو نه په عذاب کې په کوم مرز باندې چې आवाज به وکي الله دیتا تخویف اخروی نو وو الله اين شرکای الذین کم
کی دی شریکان زما کسان چې تاسو ور باندې ګمان کو او بو یا کسان چې ثابت شه و په دی باندې وینا رب زمنګا هاولای الذین اغوینا دا کسان چې دی منګه گمراه کړیو دا چې چا گمراه کړی دي دا پیران دی به وای الله دا زمون مریدان هغه کسانو چې دی منګه گمراه کړیو دنیا کې ولیم گمراه کول اغوینا هم منګ دی گمراه کړیو کما غوینا لکه څنګه چې منګه گمراهو تبران الیک الله منګ بیزاری وړاندې کو تا تا نو دی یو ازم منګ لره عبادت کوونکی د نور مخلوق عبادتونه هم کړی دي او ویلې شراو بل خپل شرکا ولرا چې نور لم عبادت کړي غیم راو بلې نو چې به کې دی هغه تنو هغه به قبول والهونه کې د دې د پاره او به ویني د عذاب لرا کاش کې چرته دی کې هدایت وې په کمرز باندې چې आवाज وو کې الله پاک دیتا وای بس جواب ورکړو تاسو لګل شو پیغمبرانو ته نو پټ بپاتی شي په دای باندې دلایل یوم ایذن پدا غرز الانباء الدلایل پدا غرز نو دی ولایت تساءلون دیو بل تپوس د دلیل په باره کې نشي کوله بس زیره ارچه هغه سوق دي چې توبه وستا عمل او ایمان راړو عمل او کنيک بس خامخا عصادل ته په معنا د واجب دی زاد المسیر وای خامخا دغه کسانی به د کامیابونه دلائل وربک یخلق ما یشاء و یختار رب ستا پیدا کوي څه چې غواړي او خاوند د اختیار نشته د لپاره اختیارات د اولوہیت د باطل خدایانو لا پاکی دا الله لر داغن او چد داغن چې د الله سره شریکان کوي دویم دلیل رب ستا پویږي پاغي چې پټایې د دې سینې او پاغي چې ښکارا کوي بل دا الله دې موجود نشته بل لایق عبادت مگر دغه یو الله دې د الله لپاره صفاتونه د کمال دی دنیا او آخرت کې او د الله لپاره فیصله دي د الله ته واپس کولای شي تاسو بل دلیل دریم مسکت للخصم وای خبر را کوي ماته کو ګرځي الله پتا سو شپه همیشه نسبا کوي تر قیامت نو څوک دی واقدار بغیر د الله نه چې راتللو کی تاسو ته پرانا د نور باندې ایا دومره تاسو نه اورئ او خبر را وای خبر را کوي ماته کو ګرځي الله پتا سو باندې رز همیشه تر قیامت نشپکی نو څوک دی الہ بغیر د الله نه چې راتللو کی تاسو ته پشپی باندې چې آرام کوي پای کی ایا دومره تاسو نه درځي سره تبصرون وي د شپې سره تسمعون درځي نظر لري پورې کار کوي او د شپې غوګونه لري پورې کار کوي و من رحمتي پنځم دلیل د وجه د رحمت د الله نه داري چې ګرځولې د تاسو د پاره شپه او ورځ د پاره چې آرام کوي پاږي کې پشپه کې او د پاره چې ولټوي د فضل د الله نه درځي او د پاره چې تاسو شکریا ادا کړئ او په کوم ورځ باندې چې आवाज وو کې الله تعالی دیتان دا دویم ځل باندې و یوم ینادیهم وی اول کې مقصد د ندا فساد د عقیده د دی دلته داغي چې دنو چپ کول دي چې به دلیل تاسو شرک کوي په کوم ورځ باندې چې आवाज وو کې الله دیتان نو بو الله تعالی کم دي کې دي شریکان زماغه کسان چې تاسو په ګمانو چې دا د الله شریکان دي راو با سومنګداري امت نه یو غوالره نو بو ایمنګ پیش کې دلایل تاسو نو کوئی بشي دي چې حق دی او الله د پاره دی روک بشي دی نه چې دی کم درو جوړول ان قارون کان من قوم موسی اوس د دې ځای نه تخویب دی په واقعي د قارون دا آیت متعلق دی هغه مخکې شپیتم آیت سره آیت نمبر 60 سره چې ګوره دنیا باندې منازېګا قارون نازیدل او څنګه شو یقینا قارون وو د قوم د موسی علی السلام نه فبغى عليهم نزیاته او کپاغي باندې قارون چې دی سو کوئی چې دا د موسی علی السلام ترو سو کوئی د تر زوی وو سو کوئی د ماسی زوی د ټبر سړی وو ها خو زدیو د تورات عالمو خدای منافقو د موسی علی السلام سره بغض او حسد شروع او ډیر مالدار او هغه بغض داو چې د ویله مالدار زیم او خلق قدر د موسی علی السلام ډیر کی دا څنګه چل دی اگر دنیادار او خلق خدا خیالي چې عزت ټول په مال کې دی وي خزما خلق قدر نه کوي د دکې نو زیاته شروع ک زیاته داو یو قولداري هغه وخت یو خزلې پیسې ورکړي خېډېری او دوی چې کله د تقریر کوي کنه نو تب پاسه چنن مسلې کې او هغه سړی چې پرون د ما سره زنا کوله بدنامي کا چې د خلکو ذهن کې سپک شي او قدر ختم شي نو موسی عليه السلام تقریر کو ادا خزه په غنه کې رااله
او خلکو ته وی خلکو ما اورید د مسلې دا خو ډېر ناکاره سړی دی نن ګوره تاسو ته بیان کوي پرونی زما بېزتي کړې ده ما سره په زوره زنا کړې وه خلک حیران شو چې دا وګوره دا دومره عظیم شخصیت دا کار کوي موسی علیہ السلام پوه شو چې دا د الزام دی چا تیاره کړې ده موسی علیہ السلام ورته وایي تا د هغه الله تباه کی چې کوم الله فرعون په سمندر کې تباه کړو چې ما تا سره زنا کړې چې دا ورته وی نو ښځه ویرېده که ویم چې او خو غر کېږم نو بس لیک زیدا او خلې نه غږ نه راوته وایه وایي چې ویم نو دا ما د قارون پیسې راکړي دي تا ما سره زنا نه ده کړې د دنیا پوه شو چې و دا خو قارون زیاتې کوي د دروغو ښځې تیارې کړي دا همیشه د باطل پرستو کاري تا به بدنامۍ پسې چل باندې او یا تکبر داو ظلم داو چې تکبر شروع کړه پنسي به پزما کراخ کلی خان او یا داو چې دا مال او مال زما په علم باندې ماته ملاو دی دا مال الله نه دی را کړی دا ټول زیاتی یا شرک وکم اين في قارون يقينا قارون و د قوم د موسی عليه السلام نا فبغى عليهم فزياته او کپاغي باندې ورکړې منګاغه ته د خزانو نه ما هغه خزانه ان مفاتيحه لتنو بالعصبه چې یقینا چابيان داغي درنيوي بالعصبه په یو لوی ډله باندې اولل قوه چې خواندان د طاقتو په یو لوی جماعت باندې چابيان درنيوي دومره خزانه وي چې چابيان به یو لوی جماعت یو ځنه بل ځای تنشوي کولای یا دا هغه خزانی هغه درنی وي په یو جماعت دی یو ځنه بل ځای ته به نشوي کولای عصبه اصل کې د لسونه تر 15 پورې یا د دریونه تر 10 پورې کسانو ته وای او هغه عصبه هم اصل نه چې لکه روجي والی خط تکړه او طاقتور خلک هغه بم نشو چتول دومره سره اوس پینو سره کله چې هغه ته قوم داغه مستی مکوا تکبر مکوا یقینا الله مين نه کې د تکبر کوونکو سره ولټوي قارون پاغه کې درکړی تا الله کور د اخرت نه جنت ځان له حاصل کا مې روستا برخه د دنیا نه احسان کا خلق سره لکه څنګه چې الله تا سره احسان کړي او ملټو فساد مکه کې شرک او ګناونه مکوا یقینا الله مين نه کې د فسادګرو سره نوې قارون یقینا را کړی شوی دی د مال على علم عندي ما تزما د علم په وجبان دی مال امر الله نه دی را کړی دا خو زما کمال دی الله وی ايدې نه پويږي یقینا الله هلاک کړي د مخکې د پیړونا هغه چاله چې سخت د دنه په طاقت کې او زیاتو پډاله کې ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون تاسو باندې شي کوله د مجرمانو نه داغي د ګناونو بارکه اصل کې د داسي ولا يسأل المجرمون عن ذنوبهم تاسو باندې شي کوله مجرمان نه داغي د ګناونو بارکه ځکه ګناونه الله ته معلوم دي قرآني سی به جهنم ته به ورځي نور اوت دا فقارون په خپل قوم باندې په خپل زینت کې سورلې دی او گاډي دی او دا ځاني برابر کړي دي نو هغه کسانو چې غوښته ژوند د دنیا هاي افسوس دې منګ لره چې وې منګ د پاره په مثل داغه چې ورکړې شوی دی قارون ته چې دا سمال او دولت منګ سره وینو سونه خون به کوله دنیا پرس خدا ارمان کوي کنه یقینا دې د لوی سي خاوند او هغه کسانو چې ورکړې شوی ورته علم په پناه د دنیا باندې دا هغه علما د بنی اسرائیل نیکان خلق وهلاک شي ثواب الله دا لاغه بدله چې جنت دی غوړه دی چا د پاره چې ایمان راوړي او عمل کړي نیک ناخلی دا خوې مگر صبرناک مکوې د دې دنیا ارمان نو چې دا خبري خلکو کولې دی خو متکبر او مانډ منګدل راو د کور لرزمه ک باندې قارون الله ازمکه کې خخته نو بنی اسرائیل ویل دا موسی علی السلام ته خیره وکړي زکه انو دا مالی وچ ما ته پاتې شي کنه دومره بدبخت په یو کې ته نخلاصې دي وې دای د مال لپاره او ته خیره وکړي نو الله ورپسې هغه کور منډز مکه کې چې مال ول ډوب کی او مانډ منګه غل راو دا کور لرزمکه باندې نو داغه د پاره بیا سړل چې دا امداد کړي وي ما سوا دا الله نو دې د بدلا غستون کو نا واصبح الذين سباق کسانو تمنوا مکانه بالامس چرمانه کو د مرتبه داغه پرون چې هغه ویل یقولون ویل وک ان الله دلته ګورا
دا وی جدا کلمه دا وی کا او ان جدا دا یعنی عجیبه دا یقینا الله تعالی پر خیر رزق چاله چوغواړي او د خپل بندگانو نو تنګي کچرته احسان نه وکړ الله په مونږ باندې چې ایمان راته نصیب کړل خامخا مونږ به منډلیو په دې ځمکا وای کانه عجیبه دا یقینا لا یفلح الکافرون شان دا د نشي کامیابی د کافران تلک الدار الاخره اوس تفریعات کوي د حالاتو د موسی علی السلام د الله د نبی په حالاتو تلک الدار الاخره او دارنګي په دی واقعا باندې تفریق کوي تلک الدار الاخره دا کور د اخرت دی نجلها کور د اخرت نه جنت ګرځو دی لراغي کسانو لپاره لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا چې نه غواړي لوی پزمکه کې او نه فساد سلورم آیت کې ویلو چې فرعون لوی کړي و ان فرعون علا فی الارض نو فرعون ته چې کوم دینو دا نعمت ملاو نشو د جنت او دلته وی چې قارون علا فبغى عليهم زیاته کړو نو قارون ته جنت ملاو نشو او فساد کو کنه ولا تبغي الفساد فی الارض سوک چې زیاته کوي او فساد کوي جنت کې بہت ایسا نه ملاويږي دا کور د جنت دی ګرځوي دای کسانو لپاره چې نه غواړي لوی پزمکه کې او نه فساد وران جام د متقینانو لپاره دی چا چې راتلو خپل په نیک عمل سره هغه د لپاره به غوړه بدله ده هغه د وجنا او چا چې راتلو خپل په بد عمل باندې پس بدله بنشي ور کولې مگر هغه کسانو ته چې انا عملونه کړی دي ناکاره مگر د هغه چې کوم عملونه کول ان الذی فرض علیک القرآن دا تفرید په اوم آیت ال ته ویلو چې د موسی علی السلام مرته ویلو چې موږ دا موسی علی السلام ان رادوه الیک وجعلوه من المرسلین دیتا ته واپس کو د پیغمبر جوړو نو دل تعالی وی ان الذی فرض علیک القرآن یقینا هغه الله چې پتاي قرآن پرس کړي دي د دې بیان پرس کړي پتا عمل په دې پرس کړي پتا قرآن بیانوا لرادک الی معاد خام خوا واپس گئی بتا لرس دید واپس کی دوتا سنگی چی موسیٰ علیہ السلام مور تا واپس کڑو طالب واپس مکی تا واپس گئی مکی پتح کلا خیر کی کنم او آیا چه رب زمان خپویگی پاگی چا چراتلی کڑی دی پا ہدایت بانید او آغا سوک چه اغا دے گمراہ اخکارا کی وما کنت ترجو ایلقا الیک الكتاب دام تفرید پا اومیات د موسی علیہ السلام د مور اراده دانوا چې مال به واپس الله موسی علیہ السلام را کوي ای تدای پتنو الله وته واپس کوم به نو ستام دا امید نو چې طالب الله کتاب درکې نوې ته چې امید لاره چې دربکړې شي تا ته کتاب مگر رحمت طرف دربستانه فلا تکونن ظهیرا للکافرین مکه گئی امدادی د کافرانو نو دا الته ویلو موسی علیہ السلام ویلو الله په سبب داغه چې په ما دې احسان کړي چره بزه د مجرمانو امدادی نشم ول سمات کی دلته وی د کافر امدادی بنه جوړيږي ولا يسدنك عنها عنایات الله من دې نه کی تعالی د الله د آیاتونو نه پس داغه نه چې نازل کړي شو تا ته اور ابل خلق ستارب طرف ته مکه د مشرکانو نه ولا تدع مع الله الا اخر اخری آیت پدې کې دا ټوله مسلې را جمع کړي د رد شرک ګورا مسله د توحید او رد شرک مرا بل الله سره الہ بل را رد شرک په دعا لا الہ الا هو رد شرک په الوهیت نشته بل لایق د عبادت مگر دغه یو الله دی کل شیء هالک الا وجه رد شرک په صفات ہر شے ہلاکیدن کے دے مگر یو ذات اللہ پاتی کیگی لہو الحکم دے اللہ اختیار کے پیسلی دی رد شرک پہ الحکم دے یو اللہ پیسلی امنا ویلیہ ترجعون رد شرک دے جزا و دے سزا دی اللہ تب واپس کولے شیطاسو وہ صورت کی تسلی و تشجیع و واقعی دے موسیٰ علیہ السلام او تفریعات و واقعی دے موسیٰ علیہ السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث.